طالبانو کاف کر زی چی جوشو یو لکر یو اللہ مودی خالق محمد مو مسئله دا راشي د طلاق ورکولو صحیح طریقه چې دا کنن منګه په دنیا کې سوچ وکړو بیا خاص کر زمونږ په پښتونخوا کې نو طلاق هیڅوک په دې طریقې سره نه ورکوي حالانکه د طلاق صحیح طریقه په شریعت کې شته بیا د دې صحیح طریقې نه بعد انسان ته پکې سهولت ډیر زیات دی ګورئ زه تاسو ته مسله د طلاقو دلته مخې ته کله کېږدم بیا تاسو په خپله په دې مسله باندې سوچ وکئ چې د طلاق ورکولو صحیح طریقه کې څومره خیرخواهي د انسانیت دننه پرته ده د طلاق صحیح ورکولو طریقه دا ده په شریعت کې چې کله زنانه د پاکیزګۍ نه پاکه شي د بیمارۍ نه زنانه پاکه شي او په پاکیزګۍ کې کله داخله شي په دې وخت کې زنانه ته یو طلاق ورکول چې ته په ما باندې طلاق د دې نه بعد چې یو طلاق ورته کله خاوند ورکو د دې نه بعد به نه خاوند د دې سره خبرې کوي او نه به د ښځې خواله ځي او نه به ورسره لاس میلاوي نه به ورسره په یو ځګین کې سملاسته کوي د دې نه بعد به بیا د دې زنانه باندې د دې پاکیزګۍ نه بعد یو حیض راشي د حیض نه بعد به بیا طهر راشي د طهر نه بعد به بیا حیض راشي بیا به د حیض نه بعد طهر راشي د طهر نه بعد به بیا حیض راشي د حیض نه بعد به بیا طهر راشي په دې طهر کې به زنانه د دې کور نه لاړه شي د دې کور نه به لاړه شي د خپل پلار کور ته به لاړه شي اوس خاوند که رجوع کوي د خپلو طلاقونه واپس خپلې بیبي ته راتله غواړي اسانه طریقه ده د نوي مهر سره نوی مهر به مقرر کړي او نکاح به وتړي دا به پکې نه چې دا به د بل سړي سره نکاح کوي او بیا به د خاوند ته حلالېږي حلاله شرعیه به په مابین کې نه ولې د یو طلاق ورکړی د یو طلاق نه بعد چې کله 3 حیضه په دې زنانه باندې تیر شو اوس که دا خاوند بیرته د دې سره نکاح کوي نو په نوی مهر سره او په نکاح سره د دې ښځې سره نکاح کولی شي او که دا ورته 3 طلاقه ورکړي نو د 3 طلاقو نه بعد د عدت تېرېدو نه بعد که اوس دا خاوند د دې ښځې سره دوباره نکاح کول غواړي نو بیا د 3 طلاقه ورکړه که نو د 3 طلاقو نه بعد اوس دا ښځه چې کله عدت تېر کړي د عدت نه بعد دا به د بل خاوند سره نکاح کوي نکاح به په دې شرط باندې نه کوي چې ته به زما څه دومره شپې تېرې یا یوه شپه به تېرې ټیم به پکې مقرر نه چې کله ورسره هغه خاوند نکاح وکړه او هغه خاوند کله دې ته طلاق ورکو او دا بیا دوباره د اولني خاوند ته راتله نو راتلی شي نو په کومه طریقه کې خیر دی 3 طلاق په یو ځل ورکولو کې خیر دی او که نه یو طلاق په یو طلاق کې به نه بل خاوند کوي بس د عدت نه بعد به دوباره دا خاوند په یو نکاح په نوي مهر سره اخیستی شي ها اولنۍ طریقه چې ما کومه ذکر کړه چې خاوند ورته یو طلاق د بیمارۍ نه بعد په پاکیزګۍ کې ورکو اوس 3 حیض په مابین کې تېرېږي د دې 3 حیض په مابین کې خاوند که دې ښځې ته خبرې وکړې چې ما رجوع وکړه یا یې ورته د شهوت په خاطر باندې لاس وروړو نو بغیر د نکاح نه بغیر د مهر نه دا رجوع وشوه نه پکې نکاح ته حاجت شته او نه پکې مهر ته حاجت شته شریعت څه سختي خو نه راکړي خو زمونږ خلک ډل طلاق بیا ورته وروسته کوششونه جوړي صحیح طریقه د طلاق دا ده چې خاوند ښځې ته یو طلاق ورکړي که اوس بیا په دې 3 حیضو کې دا خاوند په خولې سره یا په افعالو سره یعنې سملي ورسه یا ورسه په شهوت باندې لاس وروړي په دې 3 طریقو سره دا خاوند واپس رجوع کولی شي اسانه طریقه په شریعت مطهره کې پرته ده نو داسې طریقه باندې طلاق ورکول پکار دي یو بله مسله به دې مابین کې راځي زه عرض کوم چې خلک وایي لکه 3 طلاقه حرام دي په یو ځل باندې شریعت ورته بدعت ویل دی لیکن واقع کېږي ښه کار نه دی خو که یو خاوند خپلې بیبي ته 3 طلاق ورکړو نو 3 طلاق واقع شو د رجوع طریقه به اوس دلته څنګه